أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالت کی اللہ اس بیان کی اغا زنانه بارکی چې هغه به حیاي زنا لراته کوي د دې حکم الله وسري اغا زنانه الله چې راته کوي د به حیاي لره من نسائکم ساسو د خزنا الفاحشه زنا حد معلوم دي د نساء اضافه کوي کوم الله وساو زنانه د مسلمانانه ده نونی سے علیہن پائے من اربعتن سلور گواہان منکم ساسو اربعتن دیتی کی اشارہ کر دل شداو ناری نہیں منکم انا مسلمانان سلور گواہان سے کہ دو انسانان مختلف کی سعد رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ څنګه سلور گواہان سے ګورم چې انسان زماره حال سره په دې بد اخلاقی یہ ساده ستان استاپ نبی کی غیرت زیاده ده نه په الله کی الله را څلور ویلي دي دې انسان عقیده لري او یې دې اقرار په خپل فاین شهیدو کدی گواہی پیش کړی دی په جنا باندې فامسکوهن بن کدا زنانا په بیوت الله په کورونو کې تر دې چې وفات کړي لرال موت مرغ وفات نه کوي جواب دا چې وفات ډیره معنا ګاندي ملائکه الموت یا وګرځي الله له نو الى سبيل الله اول وخت کې دا حکم سورې نور کې الله به دې تشریح وکړه کدا کله چې د غیر شادي شوده ده سندوري دي که شادي شوده دي سره بیا راځم دي تفسیر ان شاء الله به سورې نور کې په کومه طریقه او کوم ځای کې بدا دوری مقصد به شي ورسره قرآن کې الله دا حکم ذکر کی غلاګر سره چغلاو کی داغه نه بلاس کټکیږي وزناکار نه علی تناسلی کټکیږي نه دا ولی دا آیات په تشریح کې به حکمت ذکر شي نو الله وی چې کورونه کې بند کړي تر دې چې دې لپاره الله تعالی بندوبست کوي وسوسه سورې نور کې القرآن یفسر بعضه بعضا ورسات کې بیان ده چې کله رات وسنانه ته سړیو زرانه مونیول زید حد او درجه ملي چې بوزینو مخکې لږ زرت سزا ورکړي د خبرو هغه وکسان چې راته وګړي به حایل منکم ساسنا نو ورکړي زرارا بسب وشتم ته کومه ځان مسلمان وای ته څنګه کار کوي ته کوم مسلمان لوري دین ورسره ور باندې حکم جاری کړي دیم قول باز مفسرینو ذکر کړي چې آیات نه مراد هغه نارینه دي چې نارینه لره تک کړي دي دا ډېر سخت سزا ده عمل د قوم لوط امام صاحب ویلي کی وکم انسانان چې عمل د قوم لوط کې به درې قسم دي یو بد نظر باندې لقتل کشران ولا دیم دین غاړه صلی الله سور کول دریم دې سره بد ویلو بد اخلاقی نبی صلی الله علیه وسلم یو وفد راغی آی کې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم رجلا سره ورسګه مشرانه مخله شي تربیت موږ لو کې عمر رضی الله عنه فرمایي زیره فتنه رضان پیش کوي چې کوم انسان پیش کړي نو بس هغه به ځان ملامت کوي اتقوا مواضع التهم امام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه داغه د درس به سره رات واغ سره بخوره او خور بچي وختنه د شیخ وګړه وښنا راځي کی پیدا مرور خوره دی ټیک دی وینن دراو شو سبا ځان سره مر اوله راځم جدا مال او پته شو جدي خلک داستا خوره دی لیکن د نور مرګ معلومات نه کی ای بس تا بارک ډیر غلط نظریه به جوړ شي عمر رضی الله عنه سره وسنه په دې درو باندې ولې ځکه ولاړو ولې ته ولاړو دا مې کسره
نو ولې نور مسلمانان غیبت کې به ځان له مجبور کوي چې تاسو غیبت وکړي یو څه مسافر وسراجو مشورم کوله چرته لاړ شي بیا غل دورا ورته چې ما واغه وینه دی واغه به ته مطالبه وکړ وینا وې معاف مې کوي بس الله لپاره معاف کړي دیو جن امام صاحب د زکوان نه نقل کړي وې چې ما سره په کوټه کې اویا پردیس زنانه پاتې شي زمانه دومره یې ګمناله کيو بیګر انسان چې ما سره پاتې شي اتنه سي تر ده د سره دو شیطانان حتی تر دې پورې دې سره مجلس نه سولار د شرک پر دو زنانه سره سړې کینی شر دامنه کړی دا انسان د نظر حفاظت کوي سفیان بارک راځي حمام کې غسل کوي کچر بدلار تیرې دورې حمام وو باسیدا فتنه جوړه شي دینا دې به سزا سره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاعل مفعول دواړه قتل کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي غر له اوخه جوړاوي غرزه د پاسه به د کانو باران پر دې ته نقل کړي امام شافعی رحمه الله فرمایي دیوال په ورواړو شو کوئی سوزوي پکار دي شو کوئی نه حاکم د وخت د اجازه را عبد الله بن عباس نقل لې وې کوم انسان چې عمل د قوم لوط کوي دي چې انسان چې مړ شي الله به د قبر کې د خنزیر په شکل باندې واړي د عیسی علی السلام نو معجزات مبارک به دا مسره وا لار باندې تیرېدو یو سړی نه بور جوړ شو دابل به وسوځو قبر کې دوه هغه نه به جوړ شدا نبی ویلي الله نه چې الله دا مال جوړ کړی دا څو دی یو بل ما دوی بل سره بد اخلاقی کوله عمل بقوم لوط په دې سزا باندې مقرر شو قران کې الله دې سخت مسله باندې کړو ډېر سخت سزا هم ده د قهر د وجه الله رب تشکریم نه کړی هغه د خلک چې راځي به حیل منکم ساسونه zarar ور کوي zarar د مخ کې بیان شو به سړی دا هغه یو سروي سره بد اخلاقی وکي امام قرطبی د عبد الله بن عباس نقل کړي چې داغه وجل پکاره سروي وکه مکرو شو دې مکرو وجل څنګه مکرو چې خلک فتنه کې واقعي شمړه دا خو هغه سروي پلاني سره بد اخلاقی کړي دا کار کړي دا فإن تابا واسترغب له توبه له دوړو توبه یې سنو چل بيږي او توبه بارک هغه درې شرطونه مخکې ویلي و قرطبینا زړه کې مانتیا او خپل باندې لا اله الا الله ویل استغفر الله ویل د زیات ګناه نه هجرت ګناه د الله لپاره پر خودل د الله حق الله ور کول د ګناه په سره باندې علم لرل ابن قیم لیکلی الجواب الکافی کې یو سړی بد نظریو کې تقریبا 100 مرزونه سره کې پیدا کیږي 100 یو ګورن څومره راغله د مخلوق حق مخلوق لور کول زر توبه استل قبل الغرغره ځان په نیکی کې استعمالول نیکان ملګری انتخابول مالی تاوان په ځای کې ځان مخامخ کول سورې یوسف کې بدار شي یوسف علی السلام کمیس وشیدو دا مقصد نه چې کمیس وشیدو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي مالی تاوان ځان لواړو خو د جاره ګنا نه وتښتیدو ځان بارکی ګنا سره ځان اړې راړې نه انت ور هغه نقل د قایق التفسیر کې د سورې یوسف د آیات په تفسیر کې یو چاته یو ځوانته مطالبه وکړي شیخ زماز نه پیوځي کې لګیدل او زنانه سره کنه ورسم زړه می ټینګیږي نه کو ورسم معنا زنا کیږي او خدای احمد ابن حنبل قول پیش کی چې کم ځل کې د غیر الله مين رااله د کې اصلي کې د الله مين نشته هغه اوسو علاج نه فودل یو علاج دا خودن شو واده وکا دویم کده واده وسدنی وینځ استعمال کا دریم داخل کو تشکیره مکوا څلورم داخل کو خال ورزما پنځم د شپې قیام الليل کوا شپږم یې کی ژاړه ووم د الله نو دعا غواړه او اتم ویلې چې دای پرې باطن کې سوچ کوا پوزا دنه هغه بدن دی هغه او نه معنا اخلاص ځان کې پیدا کړ الته دوخره تری مخلصین امراغلی دي مخلصین امراغلی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې کم سړی عمل کې اخلاص پیدا کړي لې دین ته ان نسات تاسل بيد الله وکانو فيه من الزاهدين ومانام دادا یو سړی ډیر حسینی کېستا
ها کزه زنانا لیکن چې الله دا حفاظت کوي د خلکو مینه وسره نه پیدا کوي ګرځي راګرځي وسو به توجه ماغله نه کوي دا الله ساتل دي شي باندې توبه کې دا ټول شنو داخل و واسلا اصلاح عمل وکینو مخته واړو د دواړو ان الله یقینا د الله توبه قبل انکه رحیم مهربان تواب سم بار بار توبه قبلې تواب دا من اسباب توبه برابر کړي ورو ساعت اوس بیان دي کې چې توبه کله وباسي من قریب زر هغه وخت کې توبه قبلېږي چې کله ته جاهل د ګناه په زر باندې شي کوی شونه بیا ګورځان ساتي شنه چې توبه نه بدو پیدا شامله په بدو انما التوبه يقينا قبل والد التوبه على الله فلا للذين ذا انسانون د پاره عملونه سوچ کوي کارونه بد پر خبرې کوي کار دې کړه بد او وخت کې خبره وي ثم يتوبون وبيتوبوا وباسي من قريبين لرزق شي بنو چې روزواني ذلک والدا کله بډاګانو شي به وګورو یډیر انسانانو شوی مړ غریبانو شو به اقتصاد جوړ کړ کله سپینګیر شي به حج وکړو الله نو وکنو غواړو من کدی يهودي د سنت خوا کې پاتې شي الله معاف کړي نه الله من قريبا زر فاولئک الله دې مخکې صفاتون والا الله قبول علی توبې کې علی مدوی معنی دی الله په یقین من حکمتون والا یتوب الله برحمت دل متوجی کی رسعت وسوي دیشو کسان توبه نه قبلې یو دا چې کافر لړش دیم چې روح مری لراغه غرغره وسوي اني تبت وسما توبه ده نه ارز شریعت لري قرطبي عادل دي شرطونه ذکر کړو فتاب علیه التم ټول ویلو وليس توبه الله ان توبه للذين انسانون لا يعملون السيئات كارون كيبت حتى اذا حضرات نجدي شي ذو الامر حضر معنا نجدي مرګ اجر شي بیا توبه نشي استری کیږي حضر معنا قربا دیم قوله حضر کی معنا د حضور ده موت نمخ کی عبارت په حذف د مصاب ده اسباب الموت مرګ اسباب رااله نو قال سوي اني يقينا ما توبه وسالان رسو وللذين ندع انسانان يموتون چمړي دي وهم په شان چې دي بېمانه کفار خلک بېمانه دي مخه ویل شي و چې داخله ډیر واپسی غواړي چې مو واپس الله یې نه مني سوره عام کې الله دې سره مرزين دي ډیر کفر او شرک ګناه لري اولئک د انسانان لمن تیر کړي عذابن الیم اندرنا کذاب مبني للفاعل مؤلم درد ورکون کی د مومن سره درد ورکړو ورسال چې الله سبحانه د بل امر کوي جامعه کې بکله امر چې زنانه سره بد اخلاقی نه تنگول ټیک دی زنانه د نقصان پکې نه چې به تیز لري بل نور به هیڅ صفاتونه دي یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا يحل لكم نبي جائز تاسو راځي په میراث کې ویچې زنانه قصور دې څه مطلب یو مطلب دا معنی عبارت په حضرت مصاب ده انترثو اموال النساء دغه مال د میراث مہر حضور ته والنا دیم زنانه دا هغه بشانه په زور باندې اخلینا لکه باز خلک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره بقره کې دا مسله ذکر شو کونډي شاب ما کوي کې بار بنسي او متنګ وې دا زنانه تسبو شو اخلي به باز ما اتیتو بهن په باز هغه چې تاسو دوی ورکړي دي کله څنګه راتنګ اخر مجبور شي خلای چې دا والو بس طلاق را نه ټیک ده چې چیرته بد اخلاقی بده کې وا بد زبانی زنا مسائل پر مالتي والو نو اشاره کدوې راتو کې یو به حای کار لرا نبیت مال والا د اله سره د خلای مسله مخ ویل شوی و څلور سره دونه ذکر کړل تا کله د خاون بد اخلاقی کله د زنانه کله د دواړو دیو غلبه او کله د بل وش بالقانون زنانو سره بجون تیروي د شریعت برابر واشرهن لا جون تیروي د زنانو سره بالمعروف د شریعت برابر کنسل باندې کوي سپیګ سپوري باندې خور مور باندې ادای بل وش الله قانون بیانې ټیګه کته دا شکایت لري چې بده زنانه کې دا صفت ده کنسل کوي بد اخلاق ردار ده جواب کبد غنی تاسو دې زنانو نه صفت فعسان تکرو شی نجدي دا شی به بد غنی وای جل الله ويجعله بغرج الله تعالی فی پای کې خیرن کثیر ډیر خیر دا کزرا سمېتی زرا نور به جل خیر دی
زید خیر دامنه د بچی کې تربیت دیانتداری نور مسائل دلیل په دې چې د ایتونو کې الله ترغیب ورکړي صبر وا ځکه په صاحب د نظرت النعیم سره پاس سره ایتونه اته سروي کا حدیث یولس اثار شپارس پیری دي صبر ذکر کړی صبر ډېر پکار ورسره چې بیان دی کته یو زنانه بدلای په زیره بل باندې معنا طلاقین چې کوم مہر دې ورکړي نه به تعالی وین عرضتم کشرتم اراده او استبدال زوجین بدلول دی زنانه په زیره بل واتیتم ورکړي تاسو یې دې قنطارن ډېر خزانه نو بیا اخلي منو داینه شینی چوشي انتار خزانه کله دا ډېر مال نه ده اگر کوم مفسرین دې مصداق ذکر کړي دومره سره دا او دومره سره دا عمر رضی الله عنه تقریر کو دی ویل چې دا غلو شیطواله په دې مار کې سبب د عزت مګنئ په چرته دا سبب د عزت د نبی صلی الله علیه وسلم به نه بډې اوچت مہرونه والا دی زنانه اوچت شو قنطار نو تر پته نه لګي چې مبارک الله قنطار ویلي عمر غلیش شګان به سوال کوي وګوره دینه معلومی کی جهالت د عمر قران باندې نه پوهیدو نعوذ بالله من ذلک شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ منهاج السنه کې به تفصیلی جواب لري خبرې کړي حاصل دا دی عمر رضی الله عنه جوابونه کې عیسا عاجزۍ د وجنه او داغه په قاعده به ثابت کړي په څو طریقو باندې مقصد د عمر دا دی چې تاسو د عزت ما راقصل سبب د عزت مګړئ اگر که جایز دا عزمت او رخصت ته کنه د عمر د خبره مقصد یو زنانه بل اته خذونه تاسو اخر دې له بهتانن په بدنامه و اثم مبینا په ګناه کار ګناه ده پر دې عمل ته وشلې ورسات الله اوس له ذکر کې د پاره نه خصلو ربتم د آیات مکه سردارې الته چې مالې دي چې شی جواب ولي الله وی ګوره جمام کړي کله مې نکاح تړل څومره کوي له وزنه وکړه در کړي دا در میکړه نمونه سره واخصله وش ایست دی وخت کې مال ته علي ډیر حاصل نکوي وکيف تاخذون والله څنګه تاسو د عقل وخت افزا حال دا چې رسیدل کړي بعضو کوم باعث تاسو باندې نور له پجما اخیش یوي منکم تاسو نه لوزنه غلیظ انکلک د نکاح مبارک ورسره کې بیان د محرماتو کما زنانه مکوي الله بیان د دې کې به حدیث کې باید تشریح دی راغلی دا ځکه قران متن دی حدیث تشریح په نکاح سره ماخلی ما زنانه چې نکاح کړي یا باو کوم تاسو پلارانو من النساء کجیم عربو کې عادت دا پوخا د پلار کزوی په نکاح کړه الله وینا مور مې ردا باندې کوي دیم قول علماء دا ذکر کړي چې دلته عبارت د مثل پر دمانه ادا په نکاح سره ماخلی هغه نکاحونه چې کوم پلاران تاسو کړي د جهالت د شعار نکاح اگر کباش علماء د جواز قائل دي چې مہر پکې ابو داود کې روایت د معاویه رضی الله عنه مسله رد کړه شرعي د مہر پکې مقرر خو بنا بر هر تقدیر نافذ ځان مسله د جواز ځان خبره ده دا الله یې مکوي الا ما قد سلم مگر کوم چې مخکې شوی دي ابه پرې دی نایت باندې سوال چې څنګه هو فعل مضارع د ما قد سلم ماضی استثناء مضارع د ماضی څنګه کی وې د ماضی د مضارع نه جواب دا چې استثناء منقطع ده انه كان فاحشه يقينا ذا بهيدا ومقتا بدي الله وسجي وسع سبيله بدلار عقل بدغني نقل بدغني جامعين بدغني د پلار کس په نکاح کول مور سره څنګه نکاح کوي نور محرمات حرمت حرام کړی شوی دی علیکم بتاسو مین دي ساسو حرمت مجهول الصيغه اشاره تعمیم درې حکم له چار شاله معلوم دي دویم مال حرامون کې خو معلوم دي چې الله دې شارع هغه خبره بدی کې چې کوم شی منع دي وبناتکم اولین استاسو د قشان د خوین استاسو اخواتکم خور باندې په نکاح کوي لور باندې په نکاح کوي ترورین استاسو د پلار د خانه او خالاتکم ترورین استاسو د مور د خانه امو خاله اما ابرو لوي چې د پلار خور دي خاله هغه لوي چې د مور دي د پلار چې څومره خويند دي استاد ترورین دا په نکاح کوي نه د مور چې څومره خويند دي استاد ترورین دا باندې په نکاح کوي وبنات الاخ لوريان ضرور شي لوي چې وريري وبنات الاخت او دق شان هغه لوريان دي خور شي لوي چې خورسي دا باندې په نکاح کوي
سورې نور کې بلا مسله راشي چې پرده د ماما نه څنګه ده کاکا نه چې نکاح خو نه کیږي ورسم نه په نکاح کېږي نو دا قشان دا ورېرا نو باج مليان وشي نکاح نه کیږي جواز شاویل دي احتیاط پرې کې چې دي دوړ نمسان بچ کی پرده کې وجه داله که خپل ونه کی لیکن دی بچو له بده نقل ورکی چې تر لور دي دار کوم شي به حسن لري هغه د شه نو بل خاله باندې نقل لاړ شي ولل د نکاح مسله ده تر پرده اجدا حکم ده ځان لا امهاتکم او مهندې تاسو چې پیدا کړی تاسو لرا په مخکې موږ دا ویلو دوه کالو کې دنه روسه به کېږي چې د نیم کال ویلو په کې حناف علماء ویلګي او زید جمهور علماء چې نه 5 رضاعات راغلي 15 غړپا مشه سړی چې په دې زنانه او پر رضاعت ثابتي او کنه ظاهر دا معنی چې نه چې سالم دا واقع وا صرف خاص وا سوره بقره کې دا مسله تفصیلی بیان شوی و او خويند تاسو د رضاعت نه حدیث کې راځي رضاعت باندې اشیاء حرامي چې کوم په نسب باندې حرام دې ترورین لکه خپل خور ترورین د څه شو لکه استاق پر خور و امهات نسائکم او دقشان همین استاسو زنانو چې ویل شي خوا کې نبی صلی الله علیه وسلم یو چاله امر کړو چې سره راوړل شي ویلي څه کوي د چي د خوا کې سره زنا کړی دا ان د مور د خزي مور دې چې ویل شي خوا کې دې سره الله نکاح حرام پر کټین استاسو هغه الله په وجورکم چې تاسو په تربیت کړی من نسائکم ساو زنانو نه خو هغه دخلتم بین چې اسلام جما کړی شرط هدا آیات باندې سوال دی ان کونډه راځان سره پر کټه راوړه دا ستاسو تربیت کړه دلته مور ته په نکاح سره سره بوش نکاح نه کوي نو سوال چې چیرته دې په تربیت کې نه به جواز لري نه دا قید اتفاقی دی اغلب لیکن که دخول ونی شي دی بي سره مور سره بیت اراده لري دا غلور سره د نکاح سم مانعات نه دخول به شرط فإن لم تكونوا لا کتاسو دخول نه کړي به نه بده فلا جناح نشتغنا علیکم بتاسو دې سره د نکاح د ازدواج وحلائل ابنائکم انا انګور باندې نکاح کوي کزله بچی ستا چیرې ویل شي انګور ابن کثیر به عجیب مسله لیکلی دا مسأله دقیقه تا د خپل ژوند وزنانه په نکاح باندې کړه برابر خبره ده هغه سره جما کړي غنې دا کړي خو کله دې په نوم کړه تو سره به نکاح نشي کولای حرام الذين عاقبوا جساس من اصحابكم جساس شان پیدا دي سوره حزاب کې معنا مسله راشي زید سے بارکی یو سره پردي ماشوم له وراث ما بچي عربو کې عادت دا او چې به ارس بدلن لکه خپل بچي نه سکنه بچي پردي بچي ستاسو دي خپل باندې بچي کیږي نه دا کله پتا حرام نه ده ځکه زینب نبی صلی الله علیه وسلم به نکاح کړه وان تجمعوا شي جماعه کې بین الاختين په ما بین دوه خويندو کې دوه خويند دي ایو دي په نکاح کړي دا بل نه شکولې ټیک شکل دای طلاق کړه یا مړشوا تو عثمان رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دلوري ورته ام کلثوم او رقیه ارمان وکي قبل لوري میوام ورکوله سوال چې د عیدت د طلاق او د وفات ماده کې فرق شته کنه نو بعضی مولاني ویل چې کله د طلاق مسلې په عیدت کې د خور سره نکاح نشي کولای چې د وفات کې کېدې شي کله مړه شوې دي خو نکاح کولای شي اگر که سره مې چې ولسره نه دی وتی ځکه دا خو کله متوجه بنا بر هر تقدیر الا ما قد سلف شکم مخکې شوی دی هغه کوم الله یې پرې دی وسندا ان الله یقینا الله بكون به حرم ربان ورسات وسبل یو مسلمان دی اخر ځبني کا کړی دا میړوخه دا باندې پني کا کوي دا خلک یې سو تختوري کوي کله چې چا پني کا کی مسله بنو اشاره کوي وځي شو حالته به مولا سره سمال پیسې ورکی سني کا وتړي نه دا حرام ده یو صورت وجوده کی اهلی کتاب دی يهود نصارا سره په جګړه کې واقع دي داغه میړوخه کزري ونی ولا نو بکله چې عیدت تیر شو بلکې کا دا نبی ستیر پاره هغه چې باندې کا کړی شي ویني من نساء دي زنانونه الا ما ملکت ايمانكم مگر شکم مالکان دي تاسو کې لاسونه دا غوي کتاب الله علیکم دا حکم مقرر دی الله رحمانه پتاس د مسلمان کزه باندې نکاح کوي چې طلاق کړي نه په خلاف دغه اهل کتابي چې جګړه کوي واحل لكم جائز تاسو ما وراء ذلكم اخوار دینا چې وی لټوي بیا اموالکم بخپل مالونو محسنین
په دې حال چې الله پاک دا منی اختیاروي په دې نکاح کې نه وې کار ګناه کوونکی لذت بدن نکاح نه علي حدیث کې مرادي د انسان نظر به کنټرولېږي فرض مسله فما فسا چې تاسو مزي واخسي به پای باندې منهن د دوی نفقتهن ورکې دوی لا اجورهن د دوی مہرونه فریضتن دا حکم مقرر دی مزي دی واخسي دی مہر د وجنه دا الله یو سواله بیر سره تجمع کولیش ولا جناح الا ان يشغنا عليكم متاسو فيما فاسي تاسو راځي شي پاغي من بعد الفريضه ورسره مقرر والد د مہرنا یو لګ روپے مہر دی د نکاح نږدې وخت شراغي ایسه وی ویل چې 50 سره یا لزره داراکا دغه څه ګناه ده من بعد الفريضه الله ورسره مقرر والدنا وجه مشبهاني تاکید لري حکم ان الله يقينا الله ذي حي عليما پویا حکیمن د حکمتونو والا ورسات وسبل دا شرک چې طاقت نه الله وین ځپنی کاکا ومن لم يستطيع وسوچه نلري منكم ساسن اوس د مالی تورن دامن مالی طاقت نشتا اين کې حاج بنکاح سره والی پاک دامن مؤمنه اصل مؤمنه فمما ملكت ايمانكم واعف نکاح والی چې مالکان کې لاسونه ساسو نبین زنال مؤمنات چې مؤمنه ای اصل کله نش بنکاح کوله دا والا دیم قول باز علماء دا کړی اې دې مطلب دا دی چې کله دا کله اصل کله بنکاح باندې کړه تعالی جایز دي چې وینځ په نکاح والے مگر دغه اجازه دریم قول باز مفسرین دا ذکر کوي ابن عاشور دي چې کله بل فرض او تقدیر یو سړی دی وینځ سره سره لګیدلې ویږي چې دینه به جنجال مصیبتونه جوړیږي نه الله په نکاح والا کني شته چې چې نکاح اصلي سره وګاوت نو مصیبت راشي الله په احساس په ایمان باندې تاسو باندې نور نه دي اوس دا وینځ چې نکاح کوي اهل اجازه ضروری ده فانكحوهن لا يبنكا سرواله اذا باذن اهلهن فاجازه اهل دوی ورکی دوی له اجورهن مہرونه دوی بالمعروف د وس برابر شریعت محسنات دامن دوی هم واده کوي په د نکاح پاک دامنې نه به لذت اخصونګي د نکاح نه ولا متخذات نه به نیون کې اخدان پټي آرام لرا هغه دوی ویلې شي چې انسان دې په کار کې دوه باندې خپکیږي وش می زواده شو په خرابې حیو کړ سبکیږي نسل په 50 دوری بدل هر چې حد یې خو نه کیږي رجل مفسرین ذکر کوي عزت غټ وجداله غټه بتاوال چونکی دې عزت کم دی سره سزا الله په کم کړه کله چې واده کړی شو دا وینځي فإن اتینا الله کراته کې په به حی چې جنا باندې دا فلهن لازم دې بدی باندې نسب مال المحسنات مې پاغ حاصلو سل په 50 بدل کار د عذاب نه ذالک لمن دا هغه چا لپاره چې دې جنان منکم ساسو درې متوجه سره اوس داو لګوا وان تصبروا الله که صبر مو کې خیر لكم دا تاسو وګوره دي د نکاح د وینځي سره والله تعالی شیء غفور بخون کې رحیم الله به حنم رحمان